غاخونه به دې وځي غاخونه به دې وځي یار دا غاخونه دې عبدالسلامه یا لکه وای یا لکه دا څه دي یار دقه زیونه دقه زیونه یا لکه عبدالسلام یا لکه واه ماشاءالله وړه کوي لاسونه ویل ډن یار ویل ډن عبدالسلام زخمی بشی گاڑی دے ما تو گور عبدالسلام وی خایا کیمرہ کې ودرېږه وخایا کیمرہ مین صاحب وسیم جانا ما چې څنګه ویډیوګانې جوړې کړي الحمدلله څلور موټر سایکلې مې اوچتې کړي تقریبا او د دنیا په سطح مې سختې ویډیوګانې جوړې کړي خو اوسه پورې یار هېڅ قسم سپورټ نه دی میلاو شوی ملک پراپرټي اینڈ ډیلر تاسو د خپل کور مالک جوړیدئ شئ په ډېر کم ریټ باندې 15 مرلې 10 مرلې او یو کنال که څوک اخیستل غواړي نو په دغه نمبرو رابطه وساتئ پتا مین آفس رشک انټرچینج مردان دا راته ووایه ګاډي ټیکټرې موټرې په ځان باندې خېجې دومره څوک نشته چې عبدالسلام سره ودرېږي چې یار ته خو یو هیره یې یو مستقبل یې یو سټار یې یاره ښکلی سوال دی کاشف بھائی په دې به زما نه ډېر ښه پوهېږي د میډیا والا چې څومره دي د ټولو شکریا ادا کوم چې زموږ غږ یې اوچت کړی دی بله خبره دا ده چې زموږ پښتنو کې لږه ګیله دا کوم چې لږ اختلاف او بغض او کینه لږه سیوا ده که نه الان کې د دنیا په سطح تقریبا ما دا کال وشو چې زه میډیا ته راوتی یم د دنیا په سطح لږه ما خپله فلمونو کې هم نه دي کتلي ما چې څنګه ویډیوګانې جوړې کړي الحمدلله څلور موټر سایکلې مې اوچتې کړي تقریبا او د دنیا په سطح مې سختې ویډیوګانې جوړې کړي خو اوسه پورې یار هېڅ قسم سپورټ نه دی میلاو شوی ولې نه دی میلاو شوی وجه څه ده بس څه ووایو یاره په دې کې موږ څه نه شو ویلی الان کې په دې کې هم به ډېر خلک موږ پسې خبرې کوي خو مړه کوي د دنیا ده بس خبر والا به خپل کار کوي دا د 20 روپۍ فیسبوک پې کې چونکې دا تا پسې هم لګي او ما پسې هم لګیا تعالی الله پاک یو پہچان درکړی دی عزت یې درکړی دی ته خپل عزت بدقرار وساته مطلب دې نه فایده واخله صحیح ده ډېر خلک به شته چې هغه به ستا مطلب نفرت به نه کوي بغض کینه به نه کوي هغه خلکو ته به نه ګوري خپل محنت کوه الله پاک به صله درکوي دې طاقت نه فایده واخله الحمدلله بس دا په خپل ټیلنټ به انشاءالله مخکې ځو به زموږ د دې ملک سره او د پښتنو سره مینه بیا هم انشاءالله ساتو او بل الله راکړي داسې ټیلنټ اچولی مختلف قسم ویډیوګانې جوړو مختلف قسم چې داسې نه کوم چې روزانه 3 او 4 ویډیوګانې سازوم تقریبا هفته کې یو یا 2 ویډیوګانې سازوم خو د کار ویډیوګانې عبرتناک ویډیوګانې عبرتناک انشاءالله زما خوږ وروره زما سینیر یوسف جان لالا له هم راغو ډېر ښه ښه سوشل ورکر تا له هم راغه چا مرسته تعاون کړی دی څوک در سره ولاړ دی څنګ په څنګ درله چا لاس درکړی چې یاره زه تاله جاب در کوم یا زه تاله ډیپټي در کوم حکومت ته په سطح باندې خیبر پښتونخوا په سطح باندې که نه الحمدلله زما به د چې څومره مینوال دي ټول پاکستان کې به ډېر کمتر خلک چې زما ویډیوګانې به ورته نه رسېدلي ټولو کتلي دي خو بس الان کې اوسه پورې هېڅ سپورټ نه دی میلاو شوی دا څومره موږ چې څه کوو لږه ډېره خرچوي اکثر ګاډو والا راغواړو نو تقریبا 1000-2000 روپۍ هغې هم غواړي هر څه په خپله خرچه دي تعلیم دې څومره دی تعلیم مې بس لږ کمزوری دی نهمه پورې مې ویلی دی ماشاءالله نهمه پورې بیا هم ښې مړه او ارمان دې څه دی بس ارمان دغه دی چې سپورټ میلاو شي حکومتي سایډه انشاءالله نو په عالمیز آرمي ته تلل غواړي پولیس ته تلل غواړي کومه هغه داسې خوښه ده چې هلته لاړ شي یاره مړه بس دا حکومت خو چې موږ سره مشهورتیا دپاره نور ملکونو دپاره مو ساتي نو غټه خبره ده ځکه چې داسې مختلف قسم ویډیوګانې ما په خپله نه دي کتلي چې چا جوړې کړي دي مطلب ته به له ډېر څه کې حکومته پورې ده چې موږ څنګه جاب کې لګي بیا د هغې پورې ده زموږ خو خپله پوسټ سره هم شوق دی بس حکومت پوهېږي په دې دغه باندې چې کوم دغه کې موږ وردن نه کوي بس موږ پرې خوشحاله یو څومره وخت نه دغه فیلډ ته راوتی یاره ما خو به دا ځای وګوره موږ خو دې ډېر مخکې نه موږ شوقیه ویډیوګانې جوړولې اوس کال وشو چې موږ دا ویډیوګانې سازو ډېر خلک وایي دا دروغ دي دا فیک دي نو بس دروغ ورته ښکاري مطلب په میدان لګي یاره ما یو خبره زه کوم دا دې کټ نه کړي که د شرط کار ما کولی که نه نو تقریبا زه به اوس لکپتي نه وی کروړپتي به په دې پسې به ډېر خلک خاندي مځکه چې داسې کسانو ما ته رینګونه کړي دي چې زه له 15 لکه روپۍ در کوم او 10 لکه در کوم ته په ځان باندې ټیکټر واړو خو ما ورته غاړه نه دی ایښې ارام زه کوم نه الحمدلله د ملک دپاره لګي او خاص کر د پښتنو دپاره انشاءالله نو ارامو ته څه ضرورت دی د دومره مشکلات او دومره سختې موږ د ملک دپاره او د پښتنو دپاره تېرو چې ارام مې کولی نو ستاسو د میډیا والو د ضرورت نه اوس به د چا خبره کروړپتي به وي ګرانو کتونکو زما پښتون اصل کې پښتون نه دی پښتون زه ډېر سپورټ کوم وایي قربان شم پښتنو تاسو نه زار شم هی پښتنو تاسو نه زار شم
پښتون سپورټ وکړئ سپورټ الګ نمبر ته موبایل وای بیا به کلیپونه نور مخه نمبر 0317 15 42 276 0317 15 42 276 زما نمبر دی ګرانو کتونکو عبدالسلام نمبر په اسکرین باندې چلیږي او سپورټ کو یاره زموږ پښتانه بوغس کینو نفرتونو خوړ دا بوغس کینې نفرتونه ختم کی یو پښتون چې راپاسي یار سپورټ یو کی دا وګوره ماشاءالله هاي 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 عبدالسلام دا څه دي یار وای یار وړه مې خوږیږي نور دی نو قدرمند چرته مزي عبدالسلام مو خو یار لیټ ټایم کې راو د سینه مچ مال راغله مال یوسف جان نیم راغله هم ماشاءالله ډېر اخلاقی انسان دی او بل لک تیار کې را لګ لګ رڼا کې راغله و ان شاء الله دله مې داسې ویډیوګانې ورکړې وې چې په دنیا کې بچام نه وکړي قربان شم استاد ټیکسي دی روانه وخه اوس زما مقابله ده نرشته ده مقابله ده اوس زه خو به بیګ نیسم ورځه خو مقابله ده ده یا لکه رسۍ مسۍ ورته روباسئ الله دې خیر وکړي اوف ډېر سخت حالات دي او د ده اوس عبدالسلام الله دې خیر وکړي نو عبدالسلام یار زه چې ګاډي ته ګورم عبدالسلام زه چې دې ګاډي ته ګورم به ما خو څه چل کېږي ته موټر سایکل ته مال صرف یو 15 منټه راکې تاسو د موټر سایکل د وزن وګورئ شاته تقریبا د دې یو موټر سایکل 90 کیلو ده ان شاء الله د غاښونو په زور به دا دوانه داسې اوچتو یا لکه مونږ بیا هم پښتانه نه سپورټ کو اوس سپورټ وکړي او دا زمونږ فیوچر مستقبل او دا زمونږ سټار دی ځکه چې نفرتونو نه ځان وساتي بغض کینو نه ځان وساتي او دا پښتون سپورټ وکړي ان شاء الله د فیوچر دپاره پاکستان دپاره او خیبر پښتونخوا دپاره ډېر هر څه وکړي عبدالسلام سره یم چېرته مزې ما سره اوسئ یا لکه غاښونه به دې اوسي یار دا غاښونه دې هاي عبدالسلام غاښونه به دې ګرانو کتونکو دوه موټر سایکلې تاسو کتلی شئ عبدالسلام دا څه کوي یار واه ګډ یار ګډ ویلډن راشه دا غاښونه د څه دي دا خان بابا نه میرا پټ کړی دی راشه عبدالسلام راشه سم خو ماشاءالله یار تړه کو نو تړول زر دی اذان تم راشه دلته دا څه دي یار ما دا خوب لیدل دي دا خو یار تر اشتیا کې یار څه بس الحمدلله مړه بس دا د الله مدد مې او مخ خپلې پرېکټس یې کروړې وړوکوالي نه زه د دې شوقي یم الان کې مړه بس داسې ویډیوګانې دي چې بس غاښونه خو لږ راته لګولي دي که څنګه نه خان بابا نه مې را پټ کړي دي ګرانو کتونکو موټرسایکل یې داسې ډیوګي وکړل هغه انجیني ووت ما سونه کې اذان را سره هم موجود دی تاسو به په چینل باندې کتلي الله دې خیر یو د وکړي غریبۍ موټرسایکل ورازر هغه مې جر د پسوال اغز دی دغې نه م خلاص کړم ما ورې بل به درته واغلو مړه الله به خیر کړي او نور به راته څه کوي یار دا غاښونه خو یې زه خو دې ویارونه ما په خپلو غاښونو لاس کېښوم الله دې خیر وکړي یغې اوبه اوس که مسلمان یو میاشت هم غاښونه دردونه کوي غاښونه دردونه کوي یار ما خو تا ته دې نه مخکې مې چې رڼا کې راغلی وې 25 30 خښتې ما د ذهن داسې خولې کې اوچتې کړي بشته ویډیوګانې انشاءالله او به م ګوري ماشوم به دې خوله کې اوچت نه کړي چې داسې ګروان ګیرونې ولې نه سم نه سم له الله دې خیر لکه ته وزن زیات دی دې ماشوم بړی زر راوړه دغه وتړی زر د دې ماشوم وزن زیات دی ته یې دې مړه د نه زه سم له قربان بچې سم له عبدالسلام ته الله پاک دومره طاقت ورکړی چې په دې غاښونو باندې یار مونږ یخ اوبه نه شو څکلی سپورټ وکوئ او پښتانه سپورټ کوي ښه وسیم جانه ته پکې څه وې نه بس کار ټیک دی کار ټیک دی که نه وسیم جان ډېر ستړی شو یار سر راغلی دی دا کاشف او دا 15 پروګرام دی مسلمان ته دا ټول ایفرټ د وسیم جان دی ډېر کار دومره تکړه نه یو دا ټول ما پسې وسیم جان سپورټ د وسیم جان که په زړه دې څه وي نن پکې تم څه ووایه یار نه بس دا قسم چولی دو بل دونګ هر څه وار پار رانه خطا خو وسیم جان وی وار پار رانه وسیم جان خو پرې دا خو ایډیټر چې کم دی هغه چې لکه دا یې څه کوي هغه مو چې ما ونه پوهه هاي ګرانو کتونکو زما کیمرامین وسیم جان دی زما خپل رور دی الحمدلله ما سره هر حال باندې ولاړ دی او نن عجیبه پروګرام وکړو دلته دا کیمره ګرځول اوهو هلکه څنګه ښه یم ستا څه نوم دی سراج وایي سراج دا څه کوي در سره رضا مې خوله کې اوچتی وایي خوله کې اوچتی الله دې خیر وکړي خان بابا سلامونه خان بابا
ماشاءالله ستا مردان کې ډېر تکړه کس دی او دا سپورټ وکړه صحیح ده که نه ځه الله دې خیر وکړي یا لکه نور کسان به هم څومره الله دې خیر وکړي ما دغه کېږه سم ده سلامه سلام الله دې خیر وکړي ما یارېږه دا خو دې ځای کې ولوبه یو قوله دې پړي د لاندې وباس زنده باشی یا لکه تاسو خپل بنده کا خبره ماته کا فراماته که ما یارېږه بولا بچي وي خاندي یو خانده شابه سمه ډېر وخانده دیک لک راخه چا پورې خاندي سلام پورې خاندي ها ته دا مکمل دی دې خیر دې دې مونیسا عبدالسلام ناصر یار اوچت کما عبدالسلام خیال کا وګوره غاښونه دې ونیسي یار عبدالسلام یا لکه وا یا لکه دا داسې دي یار دقه زیونی دقه زیونی یا لکه عبدالسلام یا لکه وا ماشاءالله وړه کوي لاسونه ویل ډن یار ویل ډن واه یار زنده باد یار موټر سایکل والله وسیم جانا څومره ټیلنټ دی یار ماشاءالله خیبر پختونخوا کې دومره ټیلنټ نو سپورټ کول پکار دي ځکه چې دا یو هیره ده عبدالسلام زخمی بشي گاڑی دی ما ته وګوره عبدالسلام رو راځه زخمی بشي یا لکه الله خیر الله خیر رو الله خیر راځه یا لکه زخمی بشي راځه وې لګ راشه عبدالسلام زخمی بشي یار ودرېږه لګ راشه راشه کنه ودرېږه وې خایا کیمرا کې ودرېږه وخایا کیمرامین صاحب وسیم جانا حقیقت دی بالکل حقیقت دی زخمی نشي عبدالسلام هیڅ هم نشته مړه د ملک د پاره فوجوکا سم نشته څه دردونه شته مړه ټیکټر عمره خو وزن د دې نه دی خو کسانه مرخې جوړي خیر بیا وزن سیوا کیږي اوس څومره تکلیف دی بس پریکټس کو دی دا پاره تکلیف شته درته بس مړه دسه خو مام کس د پاره ډېر نقصان کياو مونږ پریکټس خپل ماته نشي هیڅ هم نشته دا پاره ته څه استعماله بس دې ویلینګ دا نوې موي کما یو چې بس دا صرف سړی ډوډۍ او پیاز اوسه او بڑا کوي لاسو عبدالسلام ته وړه وګاړه یار وړه وګاړه دا حقیقت دی دا دروغ نه دي نن خیبر پختونخوا کې بیا د مردان په سیمه باندې عبدالسلام ژوند تېروي او ماشاءالله ډېر زیات خوشحاله شوم چې دغسې یو نه او بهادر پښتون مې وکتو نو سپورټ وکړئ نفرتونه ختم کړئ بوسکرې ختم کړئ چې یو پښتون مخکې شي یار سپورټ وکړئ او انشاءالله د بله خپرونه دا اوس تیاره ده تیاره کې راغلم ایمرجنسي کې راغلم بله خپرونه بس دا اوس ته مخ در وړم ډېره زر عبدالسلام په زړه څه ارمان دی بس ارمان دغه دی یاره بس زه یم چې کوم انسان وس نه کېږي یو غریب یا ته ولې مخه نه میلاویږي نن سبا زمونږ په پښتونخوا کې داسې کس وي په کار دا دی زه دا نه یم چې څومره زمونږ سوشل ورکرونه دي داسې ټیلنټ والا کسان پسې وګرځي موږ داسې نه چې خپله بغض وکړي نه چاته زړه کې ساتو موږ چې ډېر غریبانان خلک دي تکړه هغوی پسې دا سوشل ورکرونه دي زموږ څومره دوی پسې وګرځي ستاسو هم په یو عزت یو نوم جوړېږي او زموږ د پاکستان هم پې جوړېږي اکثر موږ یو چې غریبۍ د وجې کس نه سپورټ کېږي زموږ په دې ملک کې دا کمزوري ډېره ده سپورټ کوي به انشاءالله زما وروریان زما پښتانه ګرانو کتونکو دا هر څه حقیقت ما تاسو ته وښیي دا څه دروغ نه دي دا څه فراډ نه دی دا څه دوکه نه دی بیا هم درته ریکویسټ کوم پښتنو یو بل سره مینه محبت نفرت نه ځان وساتئ چې زما یو غریب ورور مخکې شي یار زما پهچان جوړېږي زما په عزت جوړېږي که دې سبا پنجاب ته لاړو نو هلته دا زما د پښتنو یو نوم دی چې هلته سبا مقابله وکړي هلته دې هندوستان ته لاړو هلته دې دوبۍ ته لاړو امریکې ته لاړو عمان قطر ته لاړو هلته د ده نوم جوړېږي نو دا زما د پښتنو نوم جوړېږي دا ورور سپورټ وکړي ځکه غریبي ده بېوسي ده بېکوري ده نو یار دی خو تکلیف کې ژوند تېروي صحیح ده خو په ځان یې هم تکلیف تېر کړی دی کله موټر او کله ګاډي دا زموږ د خیبر پښتونخوا یو هیره ده مستقبل دی سپورټ وکړئ اور اخر کې بیان چې مینه محبت نفرت نه ځان وساتئ یو جهان مننه عبدالسلام بھائی نمبر به دې هم په سکرین چلیږي خلک به در سره انشاءالله مرسته تعاون کوي او خلک به دې سپورټ کوي ډېره زیاته مننه کاشف ډېره مننه ماله او زما ورور وسیم جان له اجازت راکړي چېرته خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ الله حافظ